سلامونه مرګرو، ذاکر رحمان یم. دا نننۍ ویډیو چې کوم ده دا ډېره زیاته اهم ده او ډېره ضرور ده مرګرو. دا ویډیو چې څومره کیدای شي هر یو ملګری چې کوم دی ښه په هغه ورسه واورئ او مخکې شیر کوئ. تنګي کې کوم دا حادثه شوې ده، اور لګېدلی دی په پمپ باندې او په ګاډي باندې، هغې څه وغیره 2-3 دوکانونو باندې لګېدلی دي. نو په هغې باره کې چې کوم دی موږ صرف د ګیره بایز باره کې یو څو خبرې کوو. عارف اختر صاحب هم راسلی، دنه به مورو چې کم ناز کم 3-4-5 غنټې چې کوم دی اور بلېده، دوکانونو ته چې کوم دی اور لاړی او په ګاډو هم اور لګېده. موږ ته چې کوم دی ګیره بایز ګاډی نه دی راغلی. نو په دې باره کې صرف یو څو اهم خبرې کوو. مهرباني وکړئ دا ویډیو چې څومره کیدای شي دا ملګرو سم شیر کوئ او خپل هم چې کوم دی په دې خپله رای راکوئ. اور چې کوم دی د یو ګاډي نه لګېدلی و، پمپ ته اور ولګېده، بیا چې کوم دی 2-3 دوکانه ته چې کوم دی اور ولګېده. هغسې عوام چې کوم دی چا غریبانان په بالټو کې اوبه راوړلې، چا موټر چې کوم دی خوا کې ورڅه واړه واړه موټر هغه یې سټارټ کړي، چا به خاورې ایشتلي او زموږ د ګیره بایز پته نه لګېده. د 400 نه به ما له ګیره بایز راځي او ما باندې به چې کوم دی ګیره باره تېره شوي او 400 نه به ګاډی راځي نو ما به چې کوم دی هډوکي هم سوځېدلي یو. نو زموږ دا جزانه درخواست دی چې تنګي دپاره چې کوم دی خاص کر د تنګي دپاره او بیا خاص کر زموږ د پلانغار دپاره چې کوم دی 2 ګاډي مقرر کړي ګیره بایز. دا خو ګوره مخلوق دی، هر څنګه وخت په دې راتلی شي. په دې کې چې کوم دی اور لګېدی شي په دکان، په کور، په ګاډو اسکیډن کېدی شي. نو لکه دې کې موږ ته چې کوم دی ډېرې مسلې راځي. نو ما له بیا د 400 نه ګاډی راځي او راغی چې راځي نو په موږ خو چې کوم دی ښه به ګیره باره تېره شوي یم. نو زما دا جزانه درخواست دی چې موږ ته چې کوم دی یو 2 ګاډي هم راکړي. نو زموږ لپاره چې کوم دی زموږ به دا اړه لږ ډاډ یم. نو پرون دا کومه حادثه چې تنګي کې شوې ده، نو په دې هم چې کوم دی ډېر زیات د خلکو دا خبرې چې کوم دی واورې ډېر زیات بېسوره او ډېر خفه دي. په هغې کې چې کوم دی یو ګاډی هم نه دی راغلی، نه د 400 نه راغلی، نه د تنګي نه راغلی، نه د بل ځای نه داسې راغلی دی. داسې وړه حادثه خو نه وه، دا خو تنګي منځ و. خدا نخواسته چې کوم دی دا ټول بازار چې کوم دی خرابېدی ته شو. نو موږ مهرباني وکړئ، دا یو جزانه درخواست دی چې د دې لپاره خپل ګاډي مقرر کړئ. د عارف اختر صاحب د دې باره کې یو څو خبرې اورو. نو راځئ چې دا څه وایي راسه. ښه عارف اختر صاحب تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ یاره ذاکر رحمان صاحب زه په مقام وم او اول دغه ګاډي ور واخیستو او بیا ورو به دې پم ته ور واخیستو. پم لکه مطلب ور واخیستو؟ ها بیا دوکانونه چې کوم دی بیا دوکانونو ته خالد دوکان دی که بس هغې ته ورسېدو خو بس خدای پاک خیر وکړو او د عوامو محنت و او بس باټو کې به ولې موږ اوبه راوړې، عوامو اوبه راوړې او د ګیره بایز څه پته نه لګېده. نو ډېر افسوس مقام دی، ډېر خفه یو، موږ ډېر دغه یو. نو دغه حکومت مونږ عاجزانه درخواست دا کوو چې د تنګي ته او پړانګار ته دي دغه ګیره بایز ګاډي مونږ ته خامخا سپیشل ودرئ. نن ګوره په تنګي کې دغه اسیسه راغله، بیا دغه دی زمونږ په دوکان باندې راتلی شي، زمونږ په کلي باندې راتلی شي، زمونږ په کوټو باندې راتلی شي. نو زمونږ چې ګوره اوس د 1000 روپو تاوان کېږي، مونږ چې هغه رارسي د ګیره بایز د 400 نه، نو زمونږ به د لاکو روپو تاوان. حکومت له پکار دي چې اوس تنګي کې او پړانګار کې دي دغه ګاډي مونږ ته ودرئ. نو زمونږ تنګي او پړانګار ته به لږ زمونږ پړانګار او تنګي ته به لږ سکون پیدا. د تنګي کې چې کومه حادثه شوې ده که نه، نو په دې موږ ډېر خفه یو او افسوس پرې کوو چې داسې سهولت چې موږ ته وشي نو موږ به ډېر زیات سکون او خوشحاله به یو. نو اوس موږ له راکړه اجازه د الله په امان د بل پروګرام پورې ذاکر رحمان صاحب موږ نه لاړو. د الله په امان ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. یقینا عارف اختر صاحب چې دا کومې خبرې وکړې ډېرې زبردستې خبرې وکړه دي. نو حکومت ته زموږ عاجزانه دا درخواست دی چې بس د پړانغار او د تنګي خاص کره نو دې ته چې کوم دی موږ د 2 ګاډي راکړي ګیره بایز، نو موږ ته به چې کوم دی ډېر زیات سهولت دي. خوشحاله او آباد اوسئ.